د کومو کسانو چې تعلیم نه نو هغه اوس بهر ملک ته نشي تللی. که ستاسو تعلیم نه نو تاسو بهر ملک ته نشئ تللی. څنګه نشئ تللی؟ په دې ویډیو کې مکمل پوه کوم چې تاسو پوه یئ. سبا ورځې تاسو ته مسله چې ده دا نه جوړېږي او ستاسو پیسې چې دي هغه به هم په ویزه باندې چې دی اوس سیوا راځي. تاسو چې ویزه په کمو روپو باندې اخیستي نو د هغې نه سیوا روپۍ چې دی هغه به دلته لګي. لکه دلته به تاسو نن سبا کتلي که نه قسمه قسم ګوتې به لګئ، دغه شانتې سرټیفیکیټ چې دی قسمه قسم هغه به جوړوئ، ټریننګ چې دی دا به ورکوئ. نو داسې قسمه قسم مسلې چې دي حکومت تاسو ته دلته کې جوړې کړي دي. خو چې د کومو کسانو تعلیم نه نو هغه اوس بهر ملک ته نشي تللی، ځکه حکومت اوس دا یو نوی قانون چې دی دا جوړ کړی. ویلي نه دي خو مطلب هم دغه دی چې کم کسان تعلیم نه کړی بهر ملک ته نشي تللی. دې نه مخکې چې دی تاسو به کتل چې خالي به دغه د پروټیکټر به او خالي میډیکل چې دی دا به سړي وکړو نو ډایرکټ په بهر ملک ته تللی شو. بیا پکې د ګوتو دا سیسټم چې دی دا راووتلو چې ګوتې چې دی دا به لګوي. دغه شانتې بیا پکې قسمه قسم نور سرټیفیکیټ یو شی بل شی پکې راووتلو. دغه شانتې اف آر سی به یا جوړوله یا پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ چې دی دا به یې جوړولو. داسې قسمه قسم نور سیسټمونه چې دي هغې پکې رادن نه کړل. نو اوس پکې یو نوی دغه چې رادن نه کړی دی، تاسو به کتلي کال یو نیم کال چې دی د دې خبرو شو، تقریبا د کاله پورې کېږي چې تاسو به اوس ټریننګ چې دی هغه به ستاسو نه اړي. یو خو سافټ سکل سرټیفیکیټ دی چې هغې لازم کړی دی د نوي کسانو دپاره چې کم نوي کسان بهر ملک ته ځي نو د هغو لپاره هغه لازم کړی او په هغې کې هم تعلیم لګي چې هغه به تاسو په خپل موبایل باندې جوړوئ. د کومو کسانو تعلیم نه هغه به بل کس پسې ځي او هغه به یې ځان له جوړوي، لکه هغه به یې ورله جوړوي نه به ورله ورکوي، نو هغه به ردنه روپۍ الي، ځکه چې د هغې لپاره تعلیم لازم دی او حکومت چې دی دغه شی هم لازم کړی دی. لازم کړی دی د هغې لپاره تعلیم چې ستا نو ته به هغه سرټیفیکیټ چې دی دا به ځان له جوړ کړې. نو یو په دغه سرټیفیکیټ کې چې دی تعلیم لازم کړی دی چې هغه به ته پړاوهې او تاله به دغه ټریننګ درکوي. یو بل ټریننګ دی چې هلته کې به ته ځي په لیبر په کار باندې که ته ځي لکه د دیاړۍ په کار باندې، د دیاړۍ مار کار صحیح بیلچۍ کشۍ او ګاډۍ دغه کار دی د دیاړۍ مار. خو هلته کې چې ته لاړ شې نو هلته کې ستا نه د تعلیم کار غواړي. د تعلیم کار دا دی تا ته لکه ډېر داسې څیزونه دي چې هغه په پاکستان کې نشته. تا ته وایي دغه شانتې سیفټي چې دا به څنګه دغه کېږي، پلانی کار چې دی دا به څنګه کېږي، دغه هر سره خو پرېږده هغه سړی چې دی د هغې به ټریننګ وکړي. خو بل پکې دا کار دی چې هلته ته لاړ شې تا کمپیوټر ته کښېنې، په کمپیوټر کې چې دی ستا نه د سوالونو تپوس کوي، وایي دا فلاني سوال چې دی دا جواب راکړه. نو چې د کم کس تعلیم نو هغه به ورکوي. داسې هغه لږ تعلیم چې دی هغه هم نشي ورکولی. لکه اوس یو سړي تعلیم کړی او داسې زیات په لیکایي باندې نه پوهېږي، نو چې په لیکایي نه پوهېږي نو د هغه سوالونو جواب چې دی دا دی نشي ورکولی. چې د سوالونو جواب نشي ورکولی نو د هغه ټرای چې دی دا پیل شي. چې ټرای پیل شو تقریبا چې 18,000 یا 19,000 یا 20,000 داسې خرچه ورپرې راځي، ځکه ټکټونه میکټونه دا پسې هم لګي. نو دا خرچه راځي چا ته پیل کې د هغې لپاره به بیا رشوت چې دی دا به ورکوي. رشوت په څنګه ورکوي چې هغه ټرای چې دی هغه په 40,000 په 50,000 یا په 10,000 روپۍ چې دی هغه شی به له په پیسو باندې چې دی دا پاس کوي. نو اوس چې دی تعلیم د دې لپاره لازم دی. حکومت دغه کارونه شروع کړي دي چې هغه د تعلیم نه بغیر نه کېږي. نو که ستاسو تعلیم نه نو تاسو په راتلونکي وخت کې چې دی بهر ملک ته نشئ تللی، ځکه چې هغه اوس دا مشکله رو رو سیوا کوي. نو کم کسان چې په بهر ملک کې دي هغه دې هم کوشش وکړي داسې نه کوي چې کینسل لا شي هغه چې موږ به د دې غاړې په بله ویزه لاړ شو نو که په بله ځای نو تاسو ته به دغه مشکل چې دي دا به جوړېږي. او کم کسان چې انپړه دي او اراده یې چې موږ بهر ملک ته ځو نو د اوس نه چې دی لاړ شئ، داسې نه چې سبا ورځې بیا تاسو ته دغه مشکل چې دا سیوا شي او تاسو د هغې د وجې نه بیا بهر ملک ته نشئ تللی.